نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دا زمونږ څلورم درس دی په دې خبره کې چې وتر د نبی له صلوات والسلام مبارک نه 3 رکعاته ثابت دي. دا زموږ سره مستدرک د امام حاکم دی، دغه جلد نمبر 1 ته مخکې حوالی ذکر شوی دي. خدا ز صرف دین نقطې د پاره ذکر کوم. لکه مخکینی حدیث ما ذکر کړل، امام مسلم رحمت الله علیه او د امام بخاری رحمت الله علیه په شرطونو باندې دي، صحیح دي په شرطونو باندې، او دا ویلي دي امام حاکم او امام زهبی رحمت الله علیه چې دا یو لو جارح عالم دی او حافظ الحدیث دی. دم د امام حاکم سره موافقت کړي په تلخیص کې او دم ویلي چې دا حدیث صحیح دی. هغه روایت د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها یې ذکر کوي. امام حاکم رحمت الله علیه مستدرک کې جلد نمبر 1 صفحه 414 باندې چې نبی رسول الله حضرت عائشہ صدیقہ زه فرمایي چې نبی رسول الله مبارک په 3 رکعات وتر کول. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الرکعتین الاولیین، نبی رسول الله بس سلام نه ګرځاو په 2 رکعاتو ولنو باندې د وترونه. نو دی وی هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجه. دا حدیث وی صحیح دی په شرط امام بخاری او د امام مسلم باندې، اگر چې په خپل صحیحینو کې نه نقل کړي، خو دا حدیث صحیح دی وله شواهد او نور حدیث هم چې کوم د دې لپاره په شاهد کې شته دی او په دلیل کې ته پیش کولای شي. دا روایت امام زهبی رحمت الله علیه په تلخیص کې ذکر کړی دی او دی ورته وی چې علی شرطهما، او دا صحیح دی په شرط امام بخاری او شرط امام مسلم باندې. یعنی دا خبره ثابته شوه چې نبی صلی الله علیه وسلم پر 2 او 9 رکعاتو سلام نه دی ګرځولای، بلکې 3 رکعات یې کړو په اخر کې سلام ګرځولای دی. د امام حاکم چې کوم دی په خپل کتاب صفحه 415 باندې حضرت عطوه رحمه الله نه روایت راوړي انه كان يوتر بثلاث، چې حضرت عطوه رحمت الله علیه وهم 3 رکعات وتر کول لا يجلس فيهن، پاغه کې چې وکمه ده نه کې ناستلو او سلام به نه ګرځولو الا في اخرهن، مگر په اخر کې به ګرځولو. او دغه روایت بیا تلخیص کې امام زهبی ذکر کړی دی او متن او سند دوه راوړل وسکت عنه او ته خاموش پاتې شوی دی. دا خاموشي د په دلالت کوي د روایت هم صحیح دی. بل روایت راوړل دی عمرته بن عبد الرحمن په حواله د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها چې نبی صلی الله علیه وسلم په اولنو 2 رکعاتونو کې سل وستل هغه ما تاسو ته ویل مخکې کتابونو په حواله باندې هغه نقل کړم. دغه روایت تم چې کوم دی بیا امام زهبی نقل کړی دی په تلخیص کې او ویلي چې رواته ثقات راویان چې کوم دی حدیث قدی ووافقه على شرط البخاري ومسلم، او د شرط امام بخاری د مسلم سره موافق دی دا حدیث. دغه رنګ د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها یو بل روایت دی کان یوتر بثلاث، نبی صلی الله علیه وسلم با په 3 رکعات وتر کول یقرأ فی الرکعه الاولى بسبح اسم ربک الاعلى. دا روایت امام حاکم پس بیا وی هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، دا حدیث وی صحیح دی په شرط شیخین باندې. او بیا په دغه روایت په تلخیص کې امام زهبی ذکر کوي، امام زهبی پس متصل لیکلی دی علی شرط البخاری و مسلم. دی ورسم دا خبره منل ده چې دا حدیث صحیح دی. دا زه صرف دې لپاره ذکر کوم دا ما څومره حدیثونه مخکې ذکر کړل او پای کې دارل چې نبی صلی الله علیه وسلم 3 رکعات وتر کړي. بعض روایت خو ما د بخاری او مسلم نه ذکر کړل، تقریبا خود جرح مرحه نشته کنه. او کم بعض روایت چې د نورو کتابونو په حواله باندې ذکر کړل نو هغه کې چې دا راغلی چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 رکعات وتر کړی دی، او یا مثال په تور باندې په اول رکعت کې دا ویلي، په دویم کې دا ویلي، په دریم کې دا ویلي، او په دولونو رکعاتونو کې 2 کې سلام نه ګرځول، په اخر کې ګرځول. که څوک دا وایي چې حدیث ضعیف دی او دا مدعا په نه ثابتېږي، دا غي د پاره ما مستدرک راوچت کو چې مستدرک ولا ورته وایي چې صحیح دی، او بیا سره امام زهبی موافقت کړی چې حدیث صحیح دی. دغه رنګ بل روایت په صفحه 416 باندې راوړل دی د ام سلمہ رضی الله عنها. دا فرمایي کان النبي صلی الله علیه وسلم یوتر بثلاث عشرة، نبی صلی الله علیه وسلم په 3 رکعات 11 رکعات وتر کول. نو 11 رکعات وتر نو مخکې ما ثابت کوم 3 رکعات وتر پکې او 10 رکعات کې کوم دغه صلات التهجد دي سره امام دغه ویلي دي امام زهبی چې دا هم څه علی شرطهما په شرط امام بخاری او امام مسلم باندې برابر دی.
دغه رنګي زموږ سره بل کتاب دی عمدة القاری شرح صحیح البخاری جلد هغه وم دی او صفحه هغه کې چې کومه ده 15 ده. په دې کې امام شافعي رحمت الله علیه مسلک ذکر کړی دی چې هغه به وتر چې کومه ده څومره کول، او بیا بس لاندې لیکلي دي چې د امام منیفر رحمت الله علیه رأی پکې دا ده چې لا يصح الإيتار بواحدة، یو رکعت وتر صحیح نه دي بلکې احادیث صحیحه چې کوم ده دا خبر رد کوي چې وتر سره یو رکعت ده. او دا اوس پراشي د علامه عینی په حواله باندې چې نبی اسلام د یو رکعت نفل کولونه د یو رکعت مونږ کولونه منع کړی ده. د بیا وی په اخر کې مختصر خبره کوم. ولی ابي حنیفه ايضا احاديث صحيحه، امام منیفر رحمت الله علیه د پاروم صحیح حدیث دی چې د دې د مضاعف رد کیږي د بر امامانو ده، او د امام منیفر رحمت الله علیه هغه مضاعف ثابتېږي. یو روایت راوړه د نسائی په حواله باندې چې هغه مخکې ما پیش کړی دی، دغه د حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها روایت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم سلام نه ګرځولې دوه رکعات ولنو باندې. بیا بل روایت راوړی دی د حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها چې نبی صلی الله علیه وسلم 3 رکعات وتر کړي. دا مخکې ما ټول ذکر کړی دی. او بیا د تحاوی په حواله ذکر کړی چې وتر د شپې چې کم دی هغه په شان د وتر د ورځې دي چې هغه صلات المغرب دی. دا ټول ذکر کړی دي. د ابن عمر رضی الله عنه روایت هم راوړی دی چې مخکې ما ذکر ک د بخاری په حواله باندې. بیا دی وی په اخره کې وروا ابن ابي شيبه في مصنفه، ابن ابي شيبه په خپل کتاب کې نقل کړی دی حدثنا حفص بن عمر عن الحسن، حفص بن عمر روایت کې د حسن بصري رحمة الله علينا قال أجمع المسلمون على أن الوتر 3 لا يسلم إلا في آخرهن. حسن بصري رحمة الله عليه فرمایي چې مسلمانانو په دې خبره اجماع کړی دا چې وتر 3 رکعات دي سلام به نشي ګرځولې مگر په آخر کې وي. ورته مسلمانانو اجماع څخه خلاف کوي. دا امام عینی رحمت الله علیه فرمایي فحواله د مصنف ابن ابي شيبه باندې مسلمانانو دې خبره اجماع ده چې وتر 3 رکعات دي او سلام بنشي ګرځولې مگر په اخره کې. بیا وی وقال الكرخي اجمع المسلمون الى اخره، امام کرخی هم دغه سویلی دي چې مسلمانانو په دې اجماع ده چې وتر 3 رکعات دي او سلام بنشي ګرځولې مگر د په اخر کې. او بیا ټول روایت راوړي دي چې سعد بن ابي وقاص یو رکعت وتر وکړه فانكر عليه ابن مسعود، او ابن مسعود ځانه په انکار وکړو چې ته بوتیرا مونږ کې هغه مونږ کې چې لا نعرفها على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې دا موږ نه پیژنو چې دا نبی اسلام کړه کنه نبی اسلام په وخت کې شوی دی کنده شوی ته یو رکعت مونږ کې دا صلات بوتیرا دی، او صلات بوتیرا چې کوم دی د دین نبی اسلام باندې کړي اوس وراشي. به بل راوړی د عبد الله ابن قیس په حواله چې مال حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها تاسو کو نبی اسلام په څومره موږ کول ډیر ته او فرمایل چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک پا کان یتر باربع وثلاث وست وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث، نبی صلی الله علیه وسلم باربع وثلاث پدې سره موږ کړه دي وست وثلاث روم کړه دي وثمان وثلاث روم کړه دي. نبی صلی الله علیه وسلم په دې سره موږ کړه دي. او بیا لاندې فرمای ولم يكن يوتر باقل من 7 ولا باكثر من 10. نبی صلی الله علیه وسلم دغه نه ثابت چې دونه سی او کم کړي او یا چې کم نه لسونه سیوا کړي. رواه ابو داود، دا امام داود په خپل کتاب کې نقل کړي. دی وی فقط نصت على الوتر بثلاثه، وروي حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها تصریح وکړه چې وتر 3 رکعات دي، ولم تذكر الوتر بواحده، یو رکعت وتر به چې کوم ذکر نه کړه. فدل ودا دلالت کوي على انه لا اعتبار لركعه البوتيرا، نو بوتيرا چې یو رکعت مونږ یې اعتبار نشته. بیا امام نووي ذکر کړی دی چې امام نووي فرمایي لم يقل احد من العلماء، یو عالم ویم دا قول نه کړي ان ركعه الواحده لا يصح الإطار بها، چې یو رکعت وتر صحیح نه دی. ودا یو عالم نه ذکر خدای امام نووي رحمت الله علیه ذکر کړي چې د شافعي دی چې یو عالم هم دا خبره نه کړي چې وتر دا یو رکعت دی او دا نه دی صحیح. دا قول وچ نه کړي الا ابو حنیفه والثوري ومن تابعهما،
صرف امام ابو حنیفه او امام ثوری او چې د تابعداري چا کړي و دیو دا خبره سیو کړی دا چې ویتر یو رکعت صحیح نه دی. نو بدی اعتراض د امام نووي باندې علامه عینی جواب کوي قلت عجبا للنووي، امام نووي باندې تعجب دی کیف ينقل هذا النقل الخطا، تو دا نقل خطا څنګه پیش کړي؟ دا خو نقل خطا دی. وقد ذكرنا عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ومن تاسو ذکر نکړل صحابه کرامو د لو جماعتنا تابعیننا تبع تابعوننا ان الاثار بثلاث چې وتر خصدي 3 رکعات دي، 3 رکعات دي. یو رکعت چې کم دی دا نه دي صحیح، دا نه دي جایز. تاسو موږ دا ثابت نکړه. ته بیا دا څنګه وې چې امام منیفه په دې باندې یوازې والے کړل، امام ثوری په دې یوازې والے کړل چې وتر 3 رکعات دي، یو رکعت صحیح نه دی. وګ جواب ولکړل دی. بیا ته موږ ثابت نکړه چې عمر بن عبد العزيز په مدینه منوره کې 3 رکعات وتر چې کم دی هغه قائم کړیو. په قول هغه فقهاو باندې چې هغه وی چې وتر به 3 رکعات او سلام به پکې شي ګرځول په اخر کې. او فقهاو مدینه ولو ټول چې کم دی اتفاق کړی دی په دې خبره باندې چې وتر به 3 رکعات په یو سلام باندې وي. نو وایي کارش ولا خطا د دې نقل کولو د ناقل دا قول مختص کړه صرف په امام حنیفه پسې او په امام ثوری پسې. دا خبره و د ټیک نه ده، بلکې دا یو رکعت وتر چې کم دی دغه لوی اجلو صحابه کرامو دغه علماء او فقهاو د مدینه نه دي کړي او دای صحیح نه دي کړي. ته څنګه وایي چې د امام حنیفه امام ثوری تصیب صحیح نه وای او نور یو عالم ورته چې کم دی دا خبره نه کړي بلکې ټول وایي صحیح دي؟ دا جواب وکړه. دا لوی صحابه کرام ثابت دي، تابعین ثابت دي او دغه مدینه علماء ثابت دي. بیا دغه روایت راوړی کته دا اعتراض وکړي چې ما تقول في قوله صلى الله عليه وسلم فاذا خشيت الصبح فاوتر، کله چې وته ویریږي نبی رسول مبارک فرمایي چې سحر به راوخیږي نو یو رکعت فاوتر برکعت وتر په یو رکعت سره. ګوره دا خو یو رکعت وتر ثابت شو کنه. او دا دغه چې کوم د زمانه د بعض خلک استدلال کوي نبی رسول مبارک فرمایي تهجد کوي کو تاسو ویریږي چې سحر به راوخیږي یو رکعت پسې ملګری کا وتر بدی شي. دا جواب مخکې ما کړو خو د کتاب په حواله ته وسوم. په شپږمه صفحه کې په جلد نمبر 7 کې د عینی فرمایي چې د دې جواب دا دی قلت معناه متصله بما قبلها، اے متصل په دې ما قبل 2 رکعات پس یو رکعت وکړه چې دا د وتر وګرځي نو 3 رکعات شو. ولذلك قال توتر لك ما قبلها، وذكر نبی رسول فرمایلی چې د مخکې 2 رکعات بدله وتر وګرځي. وما يقتصر على ركعه واحده او څوک چې یو رکعت کوي نو كيف توتر له ما قبلها، نو دغه ما قبل مون څنګه وتر کې وليس قبلها شيء، مخکې خو تاسو نه دی کړی. دا ثابت شو چې مخکې 2 رکعات توکي یو پسې ول ورپسې کې او مطلب وتر وګرځي. ته مخکې تانه دي څه کړی یو رکعت بتاله څنګه چې کم د مخکینی مونږ وتر وګرځي. نو فین قلت کته بل روایت اعتراض وکړي چې نبی اسلام فرمای مخکې دا په مقدمه کې دا خبره ما کړې و چې من شاء او تر برکعت څوک چې وغواړي یو رکعت کوي، ومن شاء او تر بثلاث او بخمس کڅوک وغواړي د 5 دی وکي ګل چا خو خدانو کې یو رکعت کوي او 2 رکعت کوي وتر کو 5 رکعت کوي. قلت نو امام عینی فرمای زویم وهو محمول على انه كان قبل استقرارها، ودا خبره د نبی اسلام محموله ده په هغه وخت باندې چې د رکعاتو د وتر په 3 رکعات باندې مستقر شوی نو او محکم شوی او ثابت شوی لا نو، لأن الصلاة المستقرة لا يخير في إعداد ركعاتها. كم مونشي مستقر شي په خپل یو ځای باندې راغی د پاره یو عدد او یو تعین وشي، د عدد رکعاتو تعین پکې وشي، هغه کې به اختیار نه چې ته دا او کدا کې او کدا کې. دا هغه زماني خبره ده پیتر کې چې په پیتر کې لا څنور راغله تعین د اعداد د رکعات وتر نو راغله، دا نو متعین شوی. دا خبره ده کله چې متعین شو په یو ځای بیا 3 رکعات شو. او یا مخکې ما تاسو ته ویلو چې د ټول مونږ د شپې ته وتر ویلې شوی دي پای کې یا څوک ورکعات 5 رکعات کوي، څوک 9 رکعات کوي، څوک 3 کوي. د درو نه کته پسند راغلي کو 5 3 پکې وتر دي او 2 نفل دي، او که 9 3 پکې وتر دي 6 پکې نفل دي. دا جواب مخکې مو کړو. او دا غره قول د حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها كان يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحده. کته چې دا قول د حضرت عائشه رضی الله عنها ثابت شوی چې 2 رکعاتو باندې نبی صلی الله علیه وسلم ګرځاو یو رکعت وتر وکړو. موږ وایو چې د معارضه کې راغلی دی ابن ماجه کې د مسلمه رضی الله عنها انه كان يوتر ب7 او ب5 لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام. موږ د دې معارضه بیا په ابن ماجه پر روایت باندې کوو. نبی اسلام دا ثابت چې 2 رکعات یې کړي، 5 رکعات یې کړي او د دې وو د 5 رکعاتو منځ کې سلام نه دی ګرځولې او نه به خبرې کړي. فيحمل على انه كان قبل استقرار الوتر. دا هم په دې حمل دی چې استقرار د وتر چې لا نور غلې دا د هغه خبره ده. نبی صلی الله علیه وسلم
په 2 رکعاتو باندې سلام ګرځاو او په یو رکعت په پسې ورستو کوم. دا د استقرار چې لا نو راغلی دی تر کله استقرار د ویتر راغی یا قدر رکعت ثابت شو. او دا بیا فرمایي چې اخرجه ابن عبد البر في التمهيد. ابن عبد البر په تمهید کې نقل کړی دی د ابو سعید خدری عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن البتراء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صلات البترانه منع کړي او صلات البترات څه شي ته ویل کیږي؟ دا یو رکعت ته ویل کیږي، یو رکعت منځته. او بیا دې فرمای چې کوم صحابه کرام چې په دې سره قول کوي چې وتر به کولای شي به 30 په 3 رکعاتو او لا يفصلوا بينهن او په مابین کې فصل نشي راوستلې. ناغې نه څوک ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، ابن مسعود رضی الله عنہ، حضرت حذیفه رضی الله عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی الله عنہ، ابن عباس رضی الله عنہ، انس رضی الله عنہ، ابو امامه او عمر بن عبد العزيز او دغه رنګ فقهای سبعه او اهل کوفه دا ټول په دې سره قول کوي چې تر دې رکعت دی. وګوره د صحابه په کې شو 1 2 3 4 5 6 7 8 اته په کې صحابه شو او یو عمر بن عبد العزيز شو. نه ایو چې کوم د فقهای کرام او دغه رنګ اهل کوفه دا څومره به خلک شو په دې باندې قول کوي. او بیا دی چې امام ترمذی وای ذهب جماعه من الصحابه وغيرهم اليه او دې قول ته چې کوم د لوی جماعت صحابه تللی او صحابه تابعین تللی چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه 3 رکعات تر کړي او دغه چې کوم د امریکي خبره راجحه ده. نه جوړه خلاصه د خبرې اداره وته چې وتر د نبی صلی الله علیه وسلم 3 رکعات ثابت دي. کوم کې چې یو رکعت راغله داغه مقصد دا دی چې دا مخکې 2 رکعات سره ورزم کا چې دا دته وتر وګرځي. په کوم کې چې تخیر راغله چې کدرې کې په 15 کې دا د اول خبره وا وروسته چې کوم دی بیا داغه تعین راغی دغه تخیر ته نه پورته شو. او په کوم کې چې سلام ګرځیدل په 2 رکعات راغلي هغه هم چې کوم د جواب شو چې دا د اول خبره شو. نو ثابت شو دا چې وتر 3 رکعات لري 2 رکعات سلام نشي ګرځولې په اخر کې به سلام ګرځولې کیږي او کوم صورتونه ورلوستل کیږي هغه په حوالو باندې ثابت شو. لا ما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله